بیا ورپسې فیض او باجوه راغلی او RTA صاحب څه وکړل او بیا یو نمونه راغله دغې نمونې پکې له اواز وکړو چې عوامي نیشنل پارټي نه ښه تاسو ازادي مشر یو نوم واغشت دا چې څوک په دې ارمان انشاءالله په دې ارمان به قبرونو ته ځئ تاسو څه ستاسو پلارانو نیکونو ته پارټي نه ده ختمه کړې تاسو او دا د خدای خدمتګار او دوا د موږ او تاسو چې خدای په خپله ختموي نیست و نابودی کی دا د عمران په شکل کې تاسو اخري وګړي او دا بل چې اوسې بړې والي دي نو هم درته پته ولګي مشر د خدای لري مشر چې کله صحتمند دی هغه وخت کې وزیر اعلی او مشر پښتنو چک شو ګوډاګي دی او پښتنو کې بدل چک شو ګوډاګي جوړ کړی مشر ودا او چک شو ګوډاګي عوامي نیشنل پارټي په پاکستان کې راغلي پارټي کې ختم شي دا یې سوچ جوړ کی اگی جوړو داسې د چاینا ټي وي یې کال کړی یې هفته وسه نوې ته ارزان کېږي زور کې سره عوامي نیشنل پارټي د قام پارټي عوامي نیشنل پارټي جرنیل کرنیل میجر نه جوړه کړې عوامي نیشنل پارټي د نه په خدای خدمتګارو تحریک تسلسل دی چې دلته کلی په کلی کور په کور په ټوله پښتونخوا کې خدای خدمتګاري تحریک خور شو د چترال نواره تر د وزیرستان پورې باجوړ پورې د پښتنو په هر کلی کې خدای خدمتګار راپاسېدل هغوی اتفاق وکړو د باچا خان په مشرۍ په دې تحریک جوړولو باندې په دې تحریک کې د هر کلي مشرانو په جوړولو کې دا تحریک د پښتنو د کورونو د کوڅو د ظلمونو د سختو جوړ شوی تحریک دی دا تحریک د خان د نواب د خان بادر د زورور خلاف د لاندې طبقې د مزدورکاره طبقې د کش طبقې په نمایندګۍ کې جوړ شوی دې تحریک انګریز ختم کړ دې تحریک قیوم خان ختم کړ دې تحریک هر څوک وخوړل دا چې نن راپاڅېدلي یې دا تحریک ته سپک مه ګورئ لکه د مګرمچ به مو خوري خو دا تحریک به انشاءالله ختم موږ خو هغه لیوني یو او موږ به څوک په دار یېروي موږ لیوني به څوک په دار یېروي موږ ته د یار په ظلم خطار دا صاحبان دغه نور دي دا کامیان او برګر چې دوی جیل کې د معاشونو دی نن سبا مثلا څه نه وي مچان دي جیل کې هلکه صاحبانو چې غلا دې کوله هغه وخت یې سوچ نه کړو چې جیل ته به ځم او جیل کې به مچ نو چې اوس داسې دې دوران راوختي دي چې هغې ته د مچ نه مسله ده ظالمانو موږ خو د خدای خدمتګارو اولاد یو چې په مړینې قیدونو نه راوتلي په جیلونو کې قبرونه جوړ شوي دي نه معافي غوښتې ده نه ضمانت غوښتې دی دا هغه وینه ده چې انشاءالله دغه خلک سي ولې موږ نه ولې نه راځي دا عقیده ده هغې ته پته ده چې دا د ولي خان بابا سرې مچۍ دي دا سل کلن تحریک زه بار بار دوراوم خو دې ته نقصان رسولی شو موږ به تاسو رسول خو دې ته نقصان رسوي د کور دننه خلک به یې ورته رسوي او بادشاه صاحب موږ ته ویلي چې په خدمت کې اختلاف نشته اختلاف په خودغرضۍ اوس موږ چې څومره یو خدمت کوو موږ کې اختلاف نشته خو انشاءالله خودغرضۍ به دې ته نه پرېږدو چې هغه د موږ کې اختلاف او نن زه ډېر مطمئن یم ډېر خوشحاله چې دا لوست خدای ما له مخکې راکړی وه پته ده الله هر څه لیکي چې نن الحمدلله عوامي نیشنل پارټي په درګې تحصیل کې انشاءالله عمده خواري او عمل به مخکې تحصیل ته بوځو بله تحصیل ته به یې وړو خو نن زه په دې مطمئنه به انشاءالله د درګې تحصیل راځم چې په درګې تحصیل کې عوامي نیشنل پارټي د رات خان بابا کور د ډاکټر صاحب کور دا زموږ امیدوار ورکر ټول یو موټی دی انشاءالله نن به بیا د خوب نه وایي نن به تاسو په ډېرو خلکو خوبونه ارام کړي زه دا ماحول وینم چې انشاءالله د تاریخ په دوران کې د संसदन में तारीख
چې دا ملکان تقریبا بره وخته ټول د خدای خدمتګارۍ د عوامي نشنل پارټۍ او د پښتنو یو جړ پاتې شي. بدقسمتۍ نه امپورټډ امیدواران راغلي، تاسو ته د سند امیدوار راغلی، دا نه ده زما ډېر ښه ملګری دی، زما د روح په شان دی چې اهمیت لري، خو لکه د سند نه درله امیدوار راغی او د قومي اسمبلۍ الیکشن په وخت کې درېږه انشاءالله خپلې خاورې سره به ودرېږي، خپل کور سره به ودرېږي. او دا ټولو پښتنو په کار ده چې په دې زموږ اتفاق وشي. د هغې وجه دا ده چې دلته سیاست زه تفصیل کې نه ځم، خو سیاست د اسلام او د کفر جنګ نه دی. دلته سیاست د پاکستان د وفادارۍ او د بېوفایۍ جنګ نه دی. دلته سیاست ستاسو د قام د بچو د اختیار او د لوړۍ ده. تاسو نن مهنګایي ده، بجلي تاسو ګورئ ګرانه ده، شته نه او ګرانه ده، او الټا هر سړی ګوته نیسي پښتانه چې دي د بجلۍ اغلا کړي. پښتنو سوشل میډیا در سره شته، راپاسئ دا څوک چې درته وایي چې تاسو د بجلۍ غلا کوئ، هغې ته وویلئ ته د پښتون قوم غلا کوې، اول به موږ ته د خپلې غلا جواب راکړې، بیا به درته موږ خپل جواب. د 1 یونټ نه واخلوله تر دې وخت پورې ته زما 6,000 میګاواټ بجلي په غلا وړې او پنجاب کې که خلک کارخانهګانې کې کارخانې پې بلې، اول به ما ته د دې جواب راکړې، بیا به زه در سره د بجلي سره دا خو شکر وکړه چې دا پښتانه بیا هم میټرې لګوي او سړی درته بلونه درکوي. یعنې دا بجلۍ باندې زموږ دونه حق دی چې پکار دی چې دا ټول پښتانه باقاعده دا اعلان وکړي او زه دا هیله وم چې دا مجبوري به تاسو کوئ، ځکه چې 90 روپۍ یونټ د بجلي سي څه به کوي، پکې به ځان ته تا وهئ خو بچي به مړوئ. پکار دی چې پښتانه بالکل اعلان وکړي، دا نه چې بجلي به نه استعمالوو، بجلي به استعمالوو، دوی نه پرې خوشحالېږي او خفه کېږي زما بجلي د زما په خاوره جوړېږي، زه به استعمالوم. خو اعلان دا پکار دی چې دا کوم نورو خلکو به ډرامې کولې چې بجلي به استعمالوم، میټر غورځوم، بل غورځوم، خو د چا پلار قیمت یې رادې شي ما نه د بجلۍ به یې وایي. دا خو زما بجلي ده، دغسې ګیس دی، دغسې ګران ورو د دنیا چې زما وطن کو هغه د ملکن نه را شروع کړه چې تاسې په خوله کې پراته یې فرزا زرخیز، جنوبي اضلاع تازه زرخیز، باجوړ نه تر وزیرستانه پورې هر قسمه شیزونه شته، خو موږ د پکې نار یو، زما بچي پښتانه بچي دي پکې خپې لښتې لغړ بې تعلیمه، د صحت نظام نشته. خو موږ لږ ځان ته وکتل او په دې خبره سوچ چې زما د قام په ښه به څوک راځي او په بده به څوک راځي. نو زه دا ګارنټي سره وایم چې هر پښتون چې دی پښتوني د پښتون پلار نه پیدا وي او پښتنه مور یې راوتلي، دی به دا سره ډوبۍ په سر ایږدي، سره جنډه به په کور لګوي او عوامي نشي